یو شی ډیر زیات عام شوی دی او بیا زمونږ په دې وطن کې ډیر خور شو چې هغې ته سودي نظام وایي، سود ورته وایي. غریبانان مالدارو له ورشو پیسې ته قرض غواړي او ته وایي در به کم خو منافع به راکې. دې سود ورته نه وایي، د منافع ټکې ورته وایي. څونه منافع څونه دې پکار دی، زما خو 1,00,000 روپۍ پکار دی، بس زه به درکم خو میاشت پس به ورپسې 10,000 روپۍ راکې. او که میاشت پس دې رانه کړې نو 2 میاشتې پس به بیا سي، بیا به 1,20,000 راکې. او که دې رانه کړې نو میاشت پس به 10,000 زیاتېږي درپسې. هغې غریب سره خو پیسې نه او دم ورته ډډه والي. میاشت تېره شي زما هغه پیسې یاره نشته، بله کې ټیک ده 10,000 به زیاتېږي. اخره کې هغه 1,00,000 روپۍ 3-4 لک روپو ته ورسي. بیا ته پکې موټر ونیسي، بیا ته پکې کور ونیسي، بیا ته پکې جایداد ونیسي. بل زمونږ په دې وطن کې چا سره پیسې نه او څوک قرض نه ورکوي نو یو بل چل کوي، موټر سایکل والا له لاړ شي وی دا موټر سایکل لا باندې خرڅ کا په قرضو. هلکه دا خو په نغدو په 80,000 او په قرضو په 1,20,000 د 2 میاشتو قرض. ډېره ښه په 1,20,000 روپۍ دا موټر سایکل په قرضو ورکي. هغه ټیمې ته په نغدو په 80,000 والی، یا ته همغه دوکاندار والی او یا د دوکاندار ملګری ته والی. سود دی. 80,000 یې ورکړې او بیا به د 2 میاشتې پس 1,20,000 غواړي. نومونه ولا خلقو بدل کړي دي. تجارت ورته وایي، منافع ورته وایي، حالانکه دا ډېر لوی جرم دی او د سود نه لویه ګناه په مخ د ځمکه غټه ګناه چې دی نو هغه سود دی. ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته د حضور پاک یو صحابي دی عبدالله ابن حنظله رضی الله تعالی عنه، او حضور پاک فرمایلی په مسند د احمد کې او په نورو طبرانی معجم کبیر وغیرہ کې دا حدیث په ډېرو کتابونو کې دی. حدیث څنګه دی؟ درهم الربا، د سود 1 روپۍ. درهم خیر شرعي روپۍ وي، زمونږ د دې روپۍ نه لږ قیمتي وي. زه به په خپله ژبه کې ووایم درهم الربا، د سود 1 روپۍ یاکله الرجل چې یو سړی ښځې خوري. ښځې د سړو تابع وي په دې نصوصو کې. د سود 1 روپۍ چې یو انسان یې خوري وهو یعلم، او ده ته پته ده چې دا سود دی. یو خدا دی چې یو سړي ته پته نه لګي چا وله ډوډۍ وکړه او هغه د سود په پیسو ډوډۍ کړي او ده ته پته نه چې دا د سود په پیسو ډوډۍ ده. نه، چې ورته پته چې دا د سود د پیسو ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد عند الله اشد من 36 زنیتن، 36 زناکارو باندې الله دومره نه خفه کېږي لکه په دا سود په 1 روپۍ استعمالولو خوراک چې خدای څونه خفه کېږي. دومره لوی جرم شو. زنا خو ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قرآن شریف کې الله وایي ګوره زنا ته نږدې نشئ، دا د خدای نه ډېره خطرناکه لار ده. د الله د په دین کې او ډېر د دین خلاف خطرناکه لار ده. الله پرې ډېر خفه کېږي. 1 روپۍ زما وروڼو ګورئ، دا که سړی 100 روپۍ خوري، 1,000 روپۍ خوري، 1,00,000 خوري، ورکوه ضربونه. 1,00,000 روپۍ تا د سود استعمال کړئ نو 1,00,000 له په 14 زناکارو کې ضربه و ضرب ورکا، څومره به ته جوړېږي؟ 1 روپۍ د سود چې د ته پته یو ته استعمالې او ته خورې. د پیغمبر مبارک وایي زه نه وایم، د 14 زناکارو نه د خدای په نس خطرناک جرم دی. 14 ګره ته یو سړی زنا وکړي دونه به الله خفه نه شي لکه 1 روپۍ د سود چې ته وخورې. دا یوه ګورې ډېرې نه، څومره خطرناک جرم. مخکې دا سود دا جایز و زمونږ په نورو دینونو کې، اوس هم بعضې خلک یې ښه کله او جواز سره استعمالوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې سود حرام، مکمل اعلان.
خلکو به سودونه کول پیسې به ورکړې په سود باندې او دغه طریقه وه چې دا تاسو ته ما کومه طریقه وي او په هغې به بیا وصولول او وصولول او وصولول او وصولول وایي دا خو یو تجارت دی که نه لکه څنګه چې سړی عام تجارت کې یا سود هم یو تجارت دی خلک په ذهن کې دا سوچونه کوي ولې که دا 1000 روپۍ زه یو ځای کې استعمالوم نو ماله خو ګټه کوي نو چې دله مې ورکړې دی به راله ګټه راکوي که نه نه داسې نه ده استعمال یې که دا خو تر مسلمان د ضرورت نه ناجیزه فایده اخلي ولې ظلم کې زیاتې کې مسلمان له قرض حسنه ورکړه او که اعتبار دې پینی په دې مسلمان باندې نو مه ورکړه په سود ولې پیسې ورکې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واورئ دا آیت یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو څومره د مینې الفاظو سره الله اعلان کوي قسم دې دا د خدای د مینې الفاظ دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ایمان څه ایمان دې ته وایي چې ته خدای منې او الله سره به مینه کوې نو منې به د الله قدرت او د الله صفتونه به منې څومره د مینې لفظ شو ای خلقه تاسو ما منې ما سره مینه کوئ زما قدرت زما صفتونه منئ نو یو خبره واورئ ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله د خدای نه ویریږئ څومره خطرناک لفظ دی لکه څوک چې چا یو غلط کار کوي او ته ورته د خدای روی ور واچې چې د خدای دپاره دا کار مه کوه د خدای نه ویریږه نو که ده کې انسانیت او اسلامي دی به خامخا دا کار پرېږدي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې مهرباني وکړئ دا سود بس پرېږدئ په چام د سود پیسې پورې پرېږدئ ورته وی نالم ده او بیا سوی فإن لم تفعلوا واه واه فإن لم تفعلوا که دا کار تاسو ونکړه دا سودم پرې نه ښوده نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای او د پیغمبر جنگ ته تیار شئ مونږ خو د خدای د پیغمبر که پیغمبر وي پیغمبر به جهاد د سره کوي جهاد او که پیغمبر نه داغه د وفات نه پس داغه خلیفه به در سره جهاد کوي د مسلمانانو بادشاه به در سره جهاد کوي فأذنوا بحرب من الله او د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای د یو ماشي جنگ ته مونږ نشو تیارېدی یو ماشي چې راشي دا ډینګې ماشي ورشه وګورئ که نه څوک ورته تیارېدی شي نه یا دا مخکې چې دا کم غم تیر شو دا څه ورته ویلې کېږي دغه کورونا ټوله دنیا په غم اخته کړې وه ټوله دنیا نو کورونا ته څوک ټینګېدی شي نشي ټینګېدی بادشاهانو اوس هم ډېر بادشاهان یو بل سره سنګل میلاوئ لاس هم یو بل سره نه میلاوئ او اوس هم خولې ته او پوزې ته کورې چولي هغه شی ولې کورونا ده کورونا ده او څومره دنیا پکې مړه شوه نو د خدای غضب ته زما د په خدای قسم یې که غرونه هم ټینګ شي هغې داسې نور داسې داسې تو که دې میکونو ته راځي دې اخوا دې خوا کې د خدای بنده دقه دی که داسې فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای جنگ ته ځان تیار کې ای سود خورو ما سره خو خدای جنگ ونه که خدای مقدر کوي که نه اخره کې به دې رو نصیبه به څه کوي برباد به دې کړي په ټینشن کې به دې مبتلا کړي په غم کې به دې مبتلا کړي فأذنوا بحرب من الله د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای جنگ ته تیارېدی شي نه په دنیا کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په ځن کدن کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په قبر کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ او د اخرت په هغه قیامت میدان کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ الله ستا سره به څوک جنگ کوي تا خو چې یو جړق ورکړه یو جړق نو داسې غرونو نه دې د علاوې راویستلې یو جړق دې ورکړه نو بلا کورونه یې تباه او برباد کړل الله تا خو یو سیلاب راوست ورشې په بلوچستان کې او په سند کې وګورئ د دنیا کورونه یې یوړل ایس دنیا خلک یې هم یوړل پکې تا سره موږ جنګ کولی شو نه شو کولی نو چې جنګ نه شی کولی ولې سود کوئ داسې شوه لکه سودخور وایي چې خدایه زه سره جنګ کوم را میدان ته شه دی مثال سودخور وایي الله تا سره جنګ کوم سودخور وایي الله ستا پیغمبر سره هم جنګ کوم نه یریږم نه ستا نه یریږم او نه ستا د پیغمبر نه یریږم کوم جنګ په خولې نه وایي خو مقصد یې همدقه دی چې تا ته الله وایي سود مه خوره او که پرېږدې نه دا سود نو زما جنګ ته تیار چې ته بیا هم کې نو مړه پښتانه خو په خبره پوهېږي که نه چې بیا هم کې څنګه ته د خدای جنګ ته او د خدای پیغمبر ته تیار یې تا کې طاقت به وي د خدای د جنګېدو
یاره ان کنتم مؤمنین که مسلمان او که کافری بیا در باندې سو او فإن لم تفعلوا الذين يأكلون الربا کم خلق چې سود پیسې خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دوی چې د قبر نه پاسې لیونی به پاسي په دیکو به رواني لکه لیونی په شان د لیونو په شان به ډغرې به خوري او د لیونو په شان به رواني او دا ولې دا سزا ولې ده دا د خدای جنگ او د پیغمبر جنگ ته تیارېدل خدای ته بډېوال او د قبر نه چې پاسې دیکې به وې جټکې به وې لیونې به دا ځکه چې ذلک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا دی به یاره دا خو یو عام تجارت دی نو لکه دا چې عام تجارت کوم نو سودم یو تجارت دی که نه جی دا خو سود نه دی دا خو منافع ده الله وی واحل الله البيع وحرم الربا سود مې حرام کړی دی او تجارت مې دله حلال کړی دی دواړه یو شان دی نه دی فمن جاءه موعظة من ربه فله ما فانتهى فله ما سلب که چا د خدای نصیحت و تراغ او قبول که او د سود نه ځان وساته نو څه شی دی نو بس دا و امره الى الله بس ټیک شو خبره باقی د زړه نه خدای خبر ومن عاد دا ټکی ووره ومن عاد او که چا د دې حکم او د آیت نه پسم سود وکړو فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا د دوزخ او د اور مرګري دی او همیشه به په اور کې پراته روزي بنا ولی سود حرام قطعی دی او چې ته سود خو عام تجارت دی نو تا ورته حلال وي څه دی ورته وي حلال او زموږ د علماء وي حرام ته چې څوک حلال وي دا کافر دی نو چې دی وی مړه دا خو تجارت دی دا خو منافع ده دا ته حلال ګڼې چې حلال ګڼې کافر شوې که ښځه حلاله ګڼې کافره شوه مرتده شوه د خاوند سره نکاح ختم که سړی ورته حلال وی او نکاح کړي مرتد شو د ده دا ټول اعمال باطل شو د چې له دې نه مخکې څونه منځونه کړي دي روجې یې نیولې دي حجونه یې کړي دي عمرې یې کړي ټولې په اوبو لاو مرتد شو کافر شو نکاح یې ختم او په جهنم کې به همیشه دپاره پراته دي اوس که یو سړی دا وایي یاره سود خو کومه خو حرام دی حرام خو دی کوم ګناه ورته وایي چې دی کومه دا کافر نه دی دا کافر نه دی خو د ده سزا څومره ده د ده دومره سزا ده لکه د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته سزا ده یوه او دویم څه دي دویم د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی اسوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه الله سود چې دی دا او یا د به پښتو کې درته ویم سود دومره خطرناکه ګناه ده لکه سړی د خپل مور سره او یا پیرې زناکاري کوي او یا پیرې دې سزا ته به څوک ټینګېږي دې ته به څوک ټینګېږي پیسه ډېر خوږ شی دی مړه پیسې دپاره خلک مورم وجني مړه پیسې دپاره خلک خورم وجني مړه پیسې دپاره خلک رورم وجني مړه پیسې دپاره خلک پلارم وجني اینې تاسو روزانه مړه پیسې دپاره خلک ښځم پرېږدي مړه پیسې دپاره خلک ګاونډیم وجني مړه پیسې دپاره خلک د هر چا ایا علي مړه پیسې دپاره خلک قبر هم تباه کوي او خیرت هم تباه کوي نو سود دی وګټه پیسه دی وګټله موټرګی دی وګټه لږ خوشحاله ژوند دی له دنیا د یو څو ورځو تېر کړه عامه خوشحالي نو که ورته ارام وی ارام چې دا خو ارام دی او زه ورته حلال نه ویم ګناه ده نو بیا هم څونه سزا شوه بیا هم د خدای جنگ به ورسره الله کوي پیغمبر به ورسره جنگ کوي بادشاه به ورسره جنگ کوي او چې ګناه ورته وی چې دا ګناه ده کومې خو یاره ګناه ده نو یوه روپۍ د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته ده او چې ګناه ورته وی ګناه چې ګناه ده خو کومې نو داسې شوه لکه چې مور سره دی او یا کره ته بدفیلي وکړه خپلې مور سره او که نه وی چې مړه دا خو تجارت دی ګوره تا ورته ګناه نه وی حلاله دی ورته وی مړه دا خو مولیان لګیا دي مولیان نه دي لګیا د خدای قرآن لګیا دی مولا نه وی د خدای کتاب وی د خدای قرآن وی او د خدای پیغمبر وی د مولا جبې صرف تا ته رارسئ نو که دا وی مړه دا خو تجارت دی مړه دا خو منافع ده داسې مولیان وی
نو زمارونو د ایمان نه اوته حرام او ته حلال ویل کفر دی حرام قطعی دی دیته چې د سود ته څوک حلال او جایز وي کافر دی مرتد دی که سړی د خدي کې کړي خدای ته لاړه طلاق شوا او که خدای ده او د نکاح د خاون نه جدا شوا او د دې نه مخکې چې څومره صدقې او منځونه او روجې او ارس نیولې دي ټولې ډب ته پرېوتې تباه او برباد شو او قبر نه چې پاسه نو دا دیولی پشان به پاسه او هم فيها خالدون همیشه به په دوزخ کې پروت روزي بنا ټول عمر به دوزخ کې پروت اوس بل واورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی او کسان دی و دی با په آخرت کې په قبر کې د جنت د میوه سکاونه کی سکا او دی با ہمیشہ وی اللہ وی پا ما لازم دا چے دوزخ تبے لے گا او اللہ وی ہمیشہ با پا دوزخ کے پراتی او دا جنت تا نعمتونا با پا دے خلیم رانا نسکی رب العالمین فرمائے اگا وہ کہ اسو کسان دا تخیم ٹولنا یو اگا چے ہمیشہ شراب سکی دا شراب وادی دے شراب سکی یو ځل اوس کله توبه وسته ټیک شو نه د سره مستقل شراب پراته دي او شراب سکی یو دا او بل څوک دی چې په ناجیزه طریقه د یتیم مال خوري زه ودی خو زه خپل مقصد درادم بل هغه انسان چې سود خوري او سود خوري او سود کوي نو چې کوم انسان سود کوي رسول الله مبارک څه فرمایي وی پما حق علی الله الله وی چې پما لازمه ده لازمه چې دای برانه جنت پستر ګونه ویني او د جنت د میوه سکه برانه دی نه کوي دام کم سود خور دی دا هغه سود خور دی چې دی مړه سود پکې چا آرام کړی دی دا خو یو تجارت دی یو منافع ده او حلال وته دی د پاسم زما دا بیان چې سو کوري نو بیا به هم سود کوي نه به کوي انشاءالله العظیم توبه به وباسو د سود نه ناره به تیره کړو لوږه به تیره کړو خپل رب به نه خفه کړو ناره او لوږه به تیره کړو خو د خدای جنګ ته نشو تیارېدی نارې او لوږې به تیرې کړو خو په قبر کې او په آخرت کې د خدای عذاب ته موږ نشو ټینګېدی او نارې او لوږې به تیرې کړو خو موږ به ځان له همیشه جهنم په بیه وانه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ او واپس راغی نو یې ما ته خدای پاک یو څو څیزونه وښول وی بعضې کسان مې ولیدل چې غټې خېټې وې لکه د شیشې په شانتې وې دنې کلمې او هر څه د بار نه ښکارېدل او په دې خېټو کې دننه ماران او د خېټو دا کلمې او دا څیزونه یې خوړل او چغې د خلکو وانه یو مې دا ولیدل دویم مې داسې یو سړي ولید چې د وینو دریاب دی او خوټ کېږي د وینو دریاب دی او خوټ کېږي ګرم دی او یو سړی د هغه وینو په دریاب کې په دې میانس کې ولاړ او بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی او هغه سره کاڼي پراته دي د کاڼو ډېرې دی ورته دا کوم سړی چې د دریاب په میانس کې په دې خوټ کېدلو وینو کې دی د غاړې ته راځي نو د غاړې دا سړی په یو کاڼي اولی او چې څنګه اولی نو رسا په دې خوله ولګي او د هغه کاڼي دومره زوري چې د دریاب میانس ته ور ورسوي دی بیا لامبو وی او غاړې ته راځي دی ورته ولاړ دی خو چې رانږدې شي پاکاڼي ښه مضبوط رسا وولي او چې ویلي نو هغې دومره زوري چې د دریاب میانس ته ور ورسوي هغه لامبو وی سوځیم او وینې دي په وینو کې دی نو حضور پاک د تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه وی دغه سړی څوک و چې دا خېټه پټه وه پړسېدلې شیشې غوندې ما ته دننه هر څه ښکارېدل او خېټه کې مارانو چکونه لګول او دا څوک و دا دریاب والا وی دا ستا د امت هغه خلک چې سودونه کوي او سودونه خوري چې مړ شي د چا دغه صدا او د چا دا صدا صداګانې خو مختلفې چاله هغه صدا ده او چاله دا صدا ده چې دا کم سړی مړ شو او سود خور دی ټینګېدی شی دی ته نه نو سود ډېر خو دا پیسه ډېره خوږه شو قسم دی د پیسو له خلکو ایمان پرېښود د پیسو له خلکو خپل رب پرېښود
دې پیسو له خلکو د خپل پیغمبر پرېښود دا به څه کېږي او یاد وساته د مارونو روزي هغه ده چې خدای پاک موږ له مقرر کړی چې څومره رزق دله مقرر دی هغه به دله راځي دویمه پکې نشته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي رحمت الله علیه دا د تاریخ دا و چې د وړومبو زمانه کې سود کو سودخور نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي ډوډۍ راکړه وایي ډوډۍ نشته نه اوړه شته په کور کې او نه په کور کې ترکاري شته چې دله پخه کړم وایي 2 منټه کې د لار سره وړم نو چې چاله پیسې په سود ورکړې وې نو یو پسې لاړ هلکه راکړه ډوډۍ راکړه هغه نه یې اوړه راوړل بل پسې لاړ غوښه راکړه بل پسې لاړ غوړي راکړه مثلا بل پسې لاړ د هغه سود په پیسو کې هغه سود کې ته څیزونه راوړل او ښځې ته یې کېښودل ته وایې چې سامان نشته دا څه دی شابه پخوه غوښه یې پخه کړه ښځې دې ناستې اوس دې غوښې ته غوښه پوټ کېږي دې کې یو سوالګري اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا سوال یې دې ورته څه وایي ګوره یو خبره ته بله م وکړم چې دا څوک سود کوي دا پوره شومپړقه مې دې خو په سود پیسې را جمع کوي نو چې د چا پیسو سره دومره شوق چې دی د خدای او د رسول جنگ ته غاړه ایږدي دا شومه مې د انتهایي شومې شومپړق نو سوالګر چې سوال وکړه نو دې ورته څه وایي زمړارو کېږه څنډه ځان له ګټه که نه سوال کې سوال کې سوال کې او غواړ او ګوره دا سوال هم ګناه ده ښه نن سبا د سوال هم مختلفې طریقې راوتې دي پخوا به خلک په دې دکانونو ګرځېدل او سوال به یې کو په دې دکاندارانو بولې یو پیسه پیسه او 2 پیسې یې ښودې وې نو اب یې وله ورکولې هر چا په دې ښارونو کې به وله ماته روپۍ ښودلې وه اوس هغه شی ختم شو اوس سوالګرې ګرځې وي 100 روپۍ نه کمې نه الم ما ته بل اوس په خپل یو کس وې وی سوالګرې راځي یو ځای ته تللي زما دوستان دي په دې شیرین کوټو کې کپړې والا وی یو سوالګرې راځي او هغه سوال کوي او د 100 روپو نه کم نه الم دا اوس وګوره ته نه الم د 100 ولې ستا په ما موټ خرڅ کړي دي که نه سمې ده نه څه چل شوی دی چې 100 روپو نه کم نه الې دا خو د هر چا خپل وس دی که دله چا درکړې والا او که نه الې نه 100 سے کم نہیں لونگا نو یو تم وي بل تم وي دا زبردست تجارت دی ماسخوتن چې کور ته دي زرګونه روپۍ پیدا کړي یو ځل پخوا په دې قصه خانې بازار کې روان یو رکوټې غوندې هلکو بشیر جانه ماشوم غوندې یو رکوټې کوټینې هسې د قد نه رکوټې و هغه ځان له خپل تجارت شروع کړی چې څوک به په لاره تل بس د هغه د خپې ته به یې ور ټوپ کړی او کلکه به یې ترې خپه ونیوله او یې 100 کانو هغه زمانه کې 100 روپۍ داسې ویې لکه چې 100 روپۍ غواړي 100 بلکې هغې نه هم زیات و چې ور ټوپ به یې کړه خپې ته بس خلکو وایي چې خدای د خپې نه یې ورسره نیولې م دی بلا سره څوک او پوره نخره وه ټول دکانداران له 20 کسان به ولاړ هغوی به سړي ته خندل چې اوس به دې څه کوي پوره میله وه زه روان هم زما خیال نو چې ټس یو زما د خپې ته راودانګل او د خپې پورې زما داسې شو لکه د لاشونۍ د هډوکي په شان کلک ونښته او 100 روپۍ دی دو او خلک هم اوس ما ته ګوري چې به دې 100 روپۍ ورکړې او چې چا پورې ونښته هغه به 100 روپۍ ورکړې کوز به شو بل ته به یې ټوپ کړی دا د هغه تجارت وی 100 روپۍ دی دو مې ولې موټ تیرا باندې خرڅ کړي دي که قرضدار دی پرېږده وی نه نہیں چھوڑوں اردو کې لګ جاؤ پنجابی وی نه پرېږدم 100 روپۍ به راکې دا سود مې اوچت کړ دې سر نه مې بس اوس خوښه دې خپله ده پرېږدې او که په دا سر دې ښه مضبوط یو څوک وه سوالګرې خو رټل نه پکار خو ستا را طریقه ټیک نه ده یو خو یې زما ټولې جامې د خدای سپېره د خاورو ډکې کړې هلته د مریض تپوس ته د غونډه پیو پنسه دې راله غونډه خړه کړه یو خو دا غلطي وکړله په زور د خلکو نه غواړئ ولې په چا دې پورې خو چې سود مې نیغ که اوچت مې که سړي ټوپ کړی خو یې کړې مې ته په چا وړېدلې نه 100 روپۍ دی په دکان به ګرځي 100 روپۍ راکړه دا ولې ستا پې پورې ایسم ګناه ده سوال یو هغه انسان چې ضرورتمند وي د یو وخت ډوډۍ ورسره یو د بل وخت نه هغه له سوال جایز دی ام بهتره دا ده چې دې سوال نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولا روانو او یې خیر راوړی پیسې یې غوښتې نبي علیه السلام ته یې دلته راشه وی کور د کره څه شته وی صاحب څه خو داسې خاص نشته وی ورشه چې څه یې راوړه نو یو د لرګي جام و هغه یې راوړه
او یو زوړ زړه شړی وه زړه شړی چې خلک یې اچوي یو سملیم پکې او د پاسه یې په ځان اچوي هغه یې راوړه رسول الله مبارک وفرمایل دا به څوک والي یو صحابي وي زه به په 1 روپۍ والم نبی علیہ السلام وی من یزید علی درهم د دې نه زیاتې څوک راکوي لکه بولی چې خلک کوي بل صحابي وي زه په 2 روپۍ علم هغه له ورکړ په 2 روپۍ د ته وی ورشه دغه راوړه تبر یې ولا واغې یا ترخز یا تبر او حضور پاک ولا پخپل مبارک لاسو پاغه کې لرګي ټک وو وی شابه زنګل ته چې دومره روزي دی ونه وینم خشاک را شو کور اوړه او بازار کې خرڅوا شابه زردا هغه لار زنګل ته خشاک به وروړو خرڅو به خشاک راوړو یو سور دې پسې بلا پیسې وګټلې راغی نبی علیہ السلام لا وی ګورا دا دل بهتر دی د سوال نه یا بچانه او غواړي دربې کې قدرې قدر لا نو دې تذلیل دی سترګې دې ټیټې دي او قدرې نه کړو ذلیله شوې نو دا کار مه کوه ځان خپل تجارت کوه او ګټه خپله ګټه کوه او حضور پاک فرمایي چې څوک سوالونه د خلکو نه کوي نو د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې د غوښې ټوکړه ني تش هډوکې به وي هډوکې نو دا بله طریقه ده څوک په دې طریقه سوال کوي څوک په دې طریقه اوس نن سبا ښځې په کورونو کې ګرځي او سوالونه کوي او یادو ساته زما وروڼو ګورې ځان بیدار کوي دا کمې ښځې ګورې زه راته حقیقت پیم دا کمې ښځې په کورونو ګرځي غلا کوي دا غلا کوي یوه ښځه چې دا هغه به صیبه څوکي دا ګوره دا ما چې څو وی دا د چټم پکې راغی الیاس مولوي صاحب د سډېرو دا زمونږ دوست دی او زمونږ شاګرد هم دی الله دې خوشحاله کړي هغه کال کړی چې دلته ماجوکي کې یوه ښځه ګرځېده چې د شیخ صاحب مرید یم واوره دا پکې لا بله راووته ښځې زما مریدانې کم ځای دي او ما له اجازت را کړی دی او د هغوی د خاندان یم او خلکو باندې دمونه اچولو پیسې به یې غونډولې دا چیپې دی دا پکې لا بله راووته دا لا بله په خلکو به دمونه اچولو پیسې راغونډو نه خو زما مریدان شته چې درته د اوس نه اعلان وکړم نه زه ښځو سره میلاوېږم قطعا بعضې وخت کې زنانه راشي تاسو ته اعلان م کومه چې زنانه زما ملاقات له رانه شي اوس نه راته اعلان دی د جمعې په ورځ بعضې زنانه نیکانې وي صالحانې وي د هغې دا خیال دی چې دی به راته دوا وکړي د هغې دا خیال دی به را باندې دم واچوي د هغې دا خیال دی به وظیفه راکړي نه پام کوئ قطعا ما کره رانه شي زنانه پردی خاوندان دی راشي رونه دی راشي بچي دی راشي د هغې په واسطه به ورته دوام کومه وظیفه به م وله ورکومه او اوبه به وله دموم زما دا قانون دی چې زه زنانو سره نه میلاوېږم دا مې فیصله ده کرام شي زه نه میلاوېږم زنانو سره نو ولې راځي زنانه نو نه مې ښځې په ټیلیفون بعضې زنانه رانه وظیفه وغواړي هغه وظیفه وله ورکوم نه مې مریده شته نه مې د خاندان څوک شته او چې دا دمونه اچي او پیسې غونډوي او دا ښځه چام ګیره کړه که نه دا او ښې ورټکوې په دې خبره پوهېږې څه چل به ورسره کوې خو تاسو نه ګورئ غم به جوړ کړې زنانو ته ووایه پردو ښځو له به ګوتې نه وړئ خپلو زنانو ته ووایه چې راوې پرځئ او سمې ورټکئ لکه پخوا چې به هغه وږي تاسو په هغه کوتکونو ډزوله دقسې وډبوئ او که زما نوم څوک د چندې دپاره استعمالوي چې دا د پلانکي دپاره چنده غواړم د جومات مدرسې دپاره نو موږ د جومات مدرسې دپاره چندې په لارو کوڅو کې نه غواړو نن سبا خو دام رواج دی صاحب دام د سوال یو انوکه طریقه ده دام طریقه ده په لارو کوڅو کې سوزکې روانې او خدای مو بخا او جومات جوړېږي او خدای مو بخا او مدرسه جوړېږي او خدای مو بخا یتیمانان دي وجاړي یتیمانان ماشومان یتیمانان او چنده راکې نه یتیم شته او نه پکې مسکین شته په مدرسه کې دروغ وایي دا یتیمانان بشیرجان یتیم دی څه خدای ته وګورئ غټ غټ هلکان په مدرسو کې سبق وایي دا یتیمانان دي دا مسکینان راوړئ شی که نه دا ظالمان لګي وکوټئ تاسو غواړئ مولیان په مخ اخیستلي کنځلې ورپسې کوئ خدای مو بخا یتیمانان دي او مسکینان دي که نه او د ډوډۍ نار دي څونه تاوان یې وکړي یو خو مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي خلک وایي دا مدرسې دونه خوارې شوې او د مدرسې طالبان دونه خوار دي
اوس هم خلک وي د طالبان دي او دا غریبانان دي او دي سوالونه کوي یو چندې غونډئ مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي مدرسه دې سپکه کړه خوار شي دروغ دی یتیمانان په مدرسه کې نشته دروغ وای خوار شي او که چې کوم یتیمانان په مدرسه کې مدرسه لنګر ورکوي مدرسه کتابونه نشته خش هر یو مدرسه کې کتاب شته مدرسه کتاب هم ورکوي دا طریقه ده په سوزکو کې به ګرځي هغه چې 15,000 روپۍ راو 6,000 روپۍ د خلکو نه راغونډي کې مثلا نو 3,000 روپۍ د سوزکي شوې هغه له خپله کرۍ ورکوي بلکې په 4,000 هم سوزکي نه ګرځي 4,000 سوزکي واغېستې 2,000 پاتې شوې 2,000 په نصف اللی و نصف اللک نیمې د مدرسې شوې او نیمې د دې چندې والا شوې لا چې په نیمه رضا شي او چې مدرسې والا لکه مې زر ورکي هغه مدرسه چې دا سوزکي ګرځي هغه محتمم هم غلي تا ته پته ده چې ته ولې غلا کې 6,000 روپۍ راغونډې شوې د خلکو نه مدرسې له مدرسې له پکې 1,000 روپۍ رالي دا ګناه نه ده چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه خدای ته وګوره دین مه سپکوه خدای ته وګوره شریعت مه سپکوه خدای ته وګوره دا طالب د پیغمبر وارث دی دا مه ذلیل کوه خدای ته وګوره د پیغمبر کې په دې مدرسه کې قرآن او سنت ښودل کېږي دا مه ذلیله کوه خدای ته وګوره مولیان مه ذلیله کوه دا خلک دا مولیان خلک په کوڅو کې ګرځئ او چل راغواړي او خیراتي چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه بل څه کار شروع داسې خلک هم شته هلکه ستاسو په دې کورونو کې خو ډېرې زنانه ماشومانو ته قرآن ښایي که نه ښایي دا خو په هر کور کې زمونږ کور کې شکر دی شته په نورو کې شته هغوی څه چل کړي په کور د پاسه یې بورډ لګولي چې دا مدرسه را ټیک ده ولګوه چې خلکو ته پته ولګي ام ګرځي په خلکو چندې غواړي زما په کور کې مدرسه ده نو خدای دې په تڼاکه سټ پورې کا خو ښه در خپل کار هم کوي او ماشومانو ته سبق وي نو چندې وله راغواړي دا یو لوی غم جوړ دی چنده راوړی خدای مو بخا نو اوله بیا 10 روپۍ ماشوم په منډه راوړي نو چې راوړي څنګه پلان کې 10 روپۍ راوړې خدایا ته واړه جنتونه ورکې نو خدای دې تباه او برباد کړه ته د هغه له په 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراک شپې کوو موږ به څه کوو د جنت ټیکهدار یې ته 10 روپۍ ورکه ته ټیکهدار یې چې جنتونه ورکې او ته جنتونه خو نشته جنتونه خو د خدای ته پته ده چې څومره دي دروازې اته دي یو نو مې درته نه علم تاسو دا تورنګزوالي ټول پیژنې اوس مړ دی ټول یې پیژنې زه د شیرګل طرف ته را روان وم هغه څه چغې وایي هلته چا پروګرام له بوتلی وم راتلمه اوس په لوډ سپیکر لګیا دی خدای مو بخښه که نغدیني د چرګ واګې راوړې مې دې ته ډرامه وایي دا زبردست راک دی را ټینګ کړی دی ځکه زنانه خو پړه باړه سوان دی وي او هګۍ خو هر کور کې وي یس صاحبه د ماشومانو 2-3 انډې راغښتې دي او رازغلی یې او چې ورکې خدای مو بخښه پلان کې 2 انډې راوړې ماشوم څه دی روم دی بچې پلان کې د پلان کې دي 2 انډې خدای ته جنتونه بل ته وي پلان کې مړه ښکری دا ګوډکه او نن سبا هګۍ په سعودي پته شته راته دا کورنۍ کې دا خو به هم زما په خیال چې په 100-150 روپۍ خو به یې که نه لا زیاته به دا انډې دي را روانې دي انډې دي را روانې دي مې دا د ظالم بچیه چې دا شی د کم ځای زده کړی دی دا خو چې ته ردي کوڅې نه وځې خو ښکاری غونډه شوه بلې کوڅې نه وځې ښکاری غونډه شوه زنانه سره خو انډې وي نو چې لږ لا مخکې شو که نه نو ما هغه ډرایور ته ته ور مخکې ما وله وازه کې مې پلان کی ما خو پېژنده مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر دی چې لوډ سپیکر یې څنګه بند کړه او پستر ګړوندو خام پستر ګړوندو اوس هګۍ راواغېسته او اومه هګۍ یې په مری په خوله ور واړوله اومه لږ اوچت که مړه ستاسو ټول سپیکر ټول ګډ وډ بجلي ګډه وډه جنریټر نه دا څه مسلې جوړې کړې دي یاره څومره د لرې لرې ځای نه مېلمانه را رواني او راځي او سیسټم ټول ګډ وډ نه پوهېږو چې څوک دې سره ما والا आवाज ورکړ مې پلان کی بند کړ لوډ سپیکر چې ما आवाज وي شیخ صاحب ته مې خوار شي هګۍ غواړي د جومات دپاره د خلکو نه او سکې په خپله دومره چالاکو په دې مری لاس کې ښه دوی داسې چغې وایي څه داسې چغې وایي ای ته خدای دې مې مردار کا خوار شي دا په جوماتونو پس پسې په کوڅو کې ګرځي په لارو کې چندې غاړ او جومات جوړېږي او یو کس دی چې هغه جومات زما د پلار د وختو د نیکه د وختو نه په لارو کې ښکرۍ نیولې ده هغه جومات جوړ نه شو اوسه پورې جوړ نه شو دا ښکرۍ نیولې ده د پلاستیک ښکرۍ او د خلکو د سپیمو ته یې نیغې نیغې کوي د خلکو سپیمې یې پې سوری کړې ټولې
مور کوي دې خلکو له چندې دا د دین سپکاوی پې کوي نو اوس بر یاد وساته زنانه په کوڅو کې ګرځي سوال کوي نو یو کس تو هغه زنانه په دغه کې نور ته غلا کوي او بلم خبرو بل دای چل کوي چې وسره ټچ موبایل د زنانو تصویرونه دي په کور کې دا ګورځان خبردار کوي د زنانو تصویرونه ټچ موبایل والی چې والی نو بیا وته وي چې تاسو له خدا تصویرونه دي دونه پیسې راکړئ دا نت ته لګم یا نمبر د خاوند ذکر چې ستا ما سره تصویرونه زنانو دومره پیسې راولېږي او غني بس نت ته ورکوم او ګورځانو ساته بل هم داسې ښځې را ګډې شوي دي په دې ځای کې په دې وطن کې ګرځي ماشومان هم پټه یو غلا کوي نو سوال کول ګناه ده سوال کول حرام دي حرام او د قیامت پر ورځ د سوالګري په دې مخ کې به تش اډوکي غوښه به پکې نه هغه سړی دا مدرسو له چې چنده غواړي دا ګورې سوال نه دی ښه سوال څه ته وایي سوال مضمومه چې کوم ګناه دغه خو خیر ده عربي اوږد تعریف دی خو پښتو کې درته وایم چې سړی ځان پې مالک کوي ځان له غواړي او ځان پې مالدارۍ ځان پې مالک کوي او په داسې طریقه غواړي چې ځان ذلیله کړي دا سوال حرام دی اوس چې مدرسې له څوک غواړي خو ځان له نه غواړي خو مدرسې له غواړي خو ځان نه ذلیل کوي هغه خو وروره وایي مدرسې له راکړه چنده که راکړې راکړه که نه کړې نو زور خو مې در باندې نشته دی بهر کیف هغه سوالګري आवाज وکړه حبیب عجمی هغه ورته ورته ویې زمانه څنډه خپل کار کوه موږ ځان له یو بل ځای نه راوغواړو ته سوال کې نو چې کله هغه غوښه په پخېدو شوه او دته یو دغه اوچته کړه یو نوړی ټوله وینه وه مکمل اکټوی هغه ښوروا هم وینه ده او غوښه هم ټوله وینه ده ښځې ورته ویې اسپیره سود هم کې دا دې ګوره په دنیا کې درته خدای وښوله چې دا دنیا کې در باندې خدای پاک وینې څکي او سوالګري خوار چې د خدای نوم واغېښته نو ادې مرټه بس بنده ته الله هدایت کوي دې حبیب عجمي دقه وخت پاسې کټوی توی کړه او یې زما توبه درنه بس او اعلان یې وکړه چې چا سره هم زما د سود پیسې دي سود معاف اصل پیسې راکې او چې د دې نه مخکې ما نه چا نه ما سودونه اخیستي دي راشه چې هغې له خپل سودونه واپس کړم اعلان یې وکړه نو چې په لاره به ته که نه په لاره نو ماشومانو به ترې منډې وله حبیب سودخور را روان دی ګورې اخوا شی د ده سورې د باندې پرېونه دي ګنې غرق به شی دونه سپیرو هغه سودخور حبیب را روان دی او ګورې که د ده سورې در باندې ولګېده نو ګورې دوزخ ته به ځې نو چې توبه یې ویسته که نه نو ماشومان ګور خدای د ماشومانو وړه کې واچول د نیکانو سره مینه خدای د نیکانو په زړه کې اچي حدیث رسول الله مبارک دی نو ماشومانو به خلکو ته وی هغه حبیب توبهګار را روان دی الله راشي چې ورته ورنږدې شو د الله سره ښکل کړو الله چې د ده سورې را باندې ولګېد چې خدای مو جنت ته بوځي د هغې حبیب نه خدای پاک یو ډېر لوی شخصیت جوړ سوالګر چې سوالو کې او ته پوهې چې دا مجبوره دی یا یو ښځه او هغه مجبوره ده او د خدای نوم یې واغش ورکوه ولا او دا چې کوم کاروباري دي نه ځان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی ام المؤمنین ته وایي د خوراک څه شته وایي یو د الله رسوله وی لږه غوښه چې راوړې وه په رکیبې کې هغه مې تا له تاخچه کې ایښودې ده مې چې حضور پاک راشي وبه یې خورئ نو چې دا څنګه ورله ام المؤمنین د مسلمانانو مور او پلیټ ته یې ګوتې کړه کې کاڼی پروت سپین کاڼی پروت الله رسول دی کې خو غوښه تا له ګاونډۍ را لېږلې وه او ما تاله ښودې وه چې تاسو به یې وخورئ اخو بکره د سپین کاڼي ته جوړ شوی دی حضور پاک ورته وفرمایل څوک سوالګر خو نو راغلی چې سوال یې کړی وایي او یو سوالګر یې اواز وکړ چې خیر راکړې خدای مو بخه وږې ما وی خدای دې وبخه رټلې مې نه وه خو ما هغه غوښه ځکه ورنه کړه چې مې تاسو به یې وخورئ ځکه نبي علیه السلام به همیشه خوراک بنو نو په خېټه باندې به یې کاڼې تړلې وه د لوږې د وجې نه نو سوالګر یې لاړ وی ګوره دا غوښه د هغه سوالګري حق و حق تا غله ورنکه او ماله دې راکړه دا د خدای د سپینه بکره کاڼه جوړه کړي نو ګوره خو پیغمبرو د هغه معجزه وه یا صحابیاتو د هغې کراماتو زمونږ خو هغه نشته خو چې کوم پردې حق ته خورې دا پوه شه چې ستا په زړه کې ته کاڼي چکې او خېټې ترې کاڼي دي ځکه خو خلک سنګدل شو ځکه خو د خلکو په زړه کې نرمي نشته او خلک سنګدل شوي دي نو سود ډېر خطرناک شی زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی
او دې خلکو ته نه ښیم زم جنجال ته جوړ نشي او دې بعضې دوستانو ته معلوم دی بعضو ته زمونږ د کلي بعضې خلکو ته ظفر لاله داسې ده که نه بعضو ته معلوم دی هغه چې کوم ځای میږي وي او میږي نه ځي ورشه د هغه قبر نه یو چونډی خاوره راوړه د میږو په سوړه واچوه که میږې په سترګو مو ویني ډېر خطرناک شی دی سود نو سود نه به د مارونو ګوره ځان ساتئ ښه نن به واده ما سره کوئ چې نن نه پس که څوک هم په سودونو کې مبتلا وي نو موږ به نن توبه وباسو انشاءالله العزیز رسول الله مبارک سوی خیره کړې ده هلکه د پیغمبر خیره قبولې که نه وي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده چې څوک سود په خپله کوي بل کوي گواه دی پکې د سود کاغذ لیکي ارضینویسانو ته ویم چې د سود کاغذو نه لیکي ګوانو ته ویم چې په سود ګوان نشه پیغمبر مبارک فرمایي دا خلق د خدای ذلیله کي د خپل رحمت ته د خدای لري کی رسول الله مبارک وته خیره کړی ده اوس زمونږ په دې وطن کې د سود چې کومې طریقې دي څه دي یو خلک په بینک کې پیسې جمع کوي منافع خوري دا سود دی منافع نشته دا سود دی دا ګناه ده حرامه ده که چا کړي وي حساب دی ولګوي چې ما څونه منافع راغشتې ده هغه د صدقه کي خو د ثواب نیت په پې نه کوي دا به نه کوي چې ګنې ما له پې خدای ثواب راکړي دا به وایي چې دا پلیتې پیسې ما راغشتې دي دا ګنده چېرته غریبانانو له مسکینانو له دې ورکړي او د ثواب نیت په پې نه کوي دا یو صورت دی دویم څه دی د بینک خلک په سود قرض راغلي بعضې بینکونه یې په سود کې قرض راغلي دا هم سود دی ګناه ده بل څه دی بعضې بینکونه ګاډي په سود ورکوي دا ګاډی مې دله درکړه دومره میاشتې په کشتونو باندې دا به راکړې او که دې کې دا پوره نه کړې نو دا ګاډی په 100 لکه بیا به په بله میاشتې در باندې زیاتېږي که هغې کې دې پوره نه کړې خلاصې دې نه کړې په بله میاشتې کې به زیاتېږي دا سود دی دا ګناه ده دا حرام دی او زمونږ دا ملک ولې برباد ګرځي دا ډالر کم ځای ته ورسېد کله اوچته او کله ښکته او معاشي ته وردا ملک ولې دا تیل ګرانېږي او دا څیزونه ګرانېږي دا موږ ملک سود کوي په سود پیسې راوالي د IMF نه راوالي د ورلډ بینک نه راوالي د نورو ملکونو نه راوالي نو بیا خو سره پیسې نه چې سود هغه قرضه خو یې څه کوي هغه د سود پیسې ورسره ني نو وي موږ ته یو کال وګوره وي ښه دونه به پسې نورې راکړي دونه به نورې راکړي دا خو ګنکپان دي غله دي هغه پیسې خوري که په خپله یې خوري په قوم یې نه لګوي نو ورشه نن ستا په ملک څونه سود دی کربونه ډالر ستا ملک قرضدار دی اوس ستا ملک دې حد ته ورسېد چې څوک روپۍ والا قرضه نه ورکوي نقصان یې څومره شو تباه دی ملک دا ولې دا بین الاقوامي ته ورباندې سود کوي ستا په ګاونډ کې افغانستان دی ستا په ګاونډ کې هېڅ نظام نشته نه ټیکسونه شته او خوار د خوار اوس آزاد شو د امریکې نه او چې څومره په د امریکې او د برطانیې په بینکونو کې پیسه پرته ده عام وله نه ورکوي لیکن نن دا تاله مثال دی چې نن افغانستان 1 روپۍ د بار دنیا قرضدارې نه دی ولې سود نه کوي پیسې ستا نه مضبوطه ده هېڅ نشته جنګونو والې دی جنګ تباه کړی دی تنخواګانې اوسه پورې نه رسېدې اوس تنخواګانې شروع شوې 1 روپۍ قرض نشته ولې سود نه کوي موږ څه کوو سود باندې یو نه رالو نو د بل نه رالو نو د بل نه رالو د یو هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو او چې دا کم ګنده لیډران د سیاسي نو دا پیسه بار وباسي او ځان له په پلازې او مارکیټونه بار دنیا کې اخلي او ملخوار وځان نو موږ هم سود کوو زموږ بادشاهان هم سود کوي زموږ تاجران هم سود خواره دي زموږ شیخان هم سود خواره دي زموږ اجیان هم سود خواره دي داسې خلک مې لیدلي چې د بړې نه یې ګیره اوږده ده د بړې نه او سودونه کوي اورم داسې اورېدلي مې او بس په باوثوق مې اورېدلي چې دا خلک سودونه کوي رونو نن به د محرم مبارکه میاشت ده د حضرت حسن د حضرت حسین رسول الله مبارک د نوسی بلکې یوازې د حضرت حسین نه د خاندان نبوت د 3 او یا د ګولونو د شهادت میاشت ده
او محرم د برکت میاشتا او حضور پاک فرمایي چې د رمضان نه پس د برکت میاش محرم ده نو د دې محرم د خاطره چې دلته کم ناس یې او زما واسو اوري که زنانه اوري او که نارینه او که په بار ملکونو کې دي ټول به دا عهد کوي انشاءالله چې نن نه پس به موږ سود نه کوي انشاءالله او چې څومره د سود پیسې راغښتې او واپس کې هغې خلکو ته چې راغښتې دي او که خلک درته نی معلوم او یا واپس کېدلې ممکن ني نو صدقه کې خو د ثواب پې نه کوې نو سود ډېر خطرناک شی دی الله دې موږ وساتي بچو له پیسې ګټې که نه او آخرت دې ځان له خپله تباه او برباد کړه ښه شی نه دی زما وروڼو دویمه خبره دا ده زموږ دا مسلمانان په ډېرو فتنو کې پراته دي زموږ ملک هم د فتنو نه ډک او نو مې مسلمان د فتنو نه ډک زه کله حیران وم یا خدای پاک دا په موږ څه شوي ده موږ په مسلمان څه شوي او دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې پیشنګویۍ ورکړې دي هغې چې څه ویلي دي موږ تر ورځ تر ورځ راځي ورشئ تاسو په فلسطین کې وګورئ هغه بیت المقدس کې هغه اسرائیل ظالمان یهودیان راځي او زنانه داسې د دې کمسو نه نیسي او راکاږي او چغې ورته او د ماشومانو په مخ کې مور رونیسي موره او ټکوي او پرې د پاسه خېږي هغه بچي یې چغې او واړه ماشومان رانیسي د مور په مخ کې واړه واړه ماشومان او په دې کوټکو په دې ګنداغونه یې وایي او بیت المقدس ته مانځلی نه دي اکثر چې مانځه ته نه وځي د بار نه پرې ډزې شروع کې ویلې دا د مسلمان حال ورشئ هندوستان ته وګورئ په هندوستان کې د مسلمان څه حال جومات ته یې نه پرېږدي جومات ته چې بار روزي پولیس ورته ولاړي او په شړقونو شړقونه یې وایي ورشئ تاسو عراق ته وګورئ څومره مسلمانان پکې لاړل او تباه او برباد شو پکې لیبیا ته وګورئ څومره مسلمان لاړل زموږ په دې ګوړ کې کشمیر ته وګورئ څومره مسلمان دا یو مسلمان یو ښه د افغانستان کې وګورئ یا زموږ د ملک پاکستان کې وګورئ نو پرون زمونږ یو شاګردو مولانا رحیم الله شیخ صاحب په افغانستان کې هغه هم غریب شهید شو او ښکلی عالم و خشته عالم لا د هغې نه مخکې نور علما کرام په افغانستان کې شهیدان شوي آی روز یو دوه دا بري شهید شو د هغې نه څو ورځې مخکې یو بل عالم و یو شیخ و هغه پکې شهید شو بل شهید شو بل شهید شو دا به څه کېږي یو خدا دی چې موږ عوام الناس به خدای ته سر به سجود شو او توبه به وبس او بل دا دی چې موږ به خدای ته وجاړو که نه چې خدایه که دا موږ په څه ته خو خدای ظلم چا سر نه کوي او زیاتې نه کوي خو دا ټول زمونږ د ګناه او دا ټول زمونږ د هغه بدو اعمالو نتیجه ده چې موږ ته میلاویږي ولې چې د ما مشر مړ شي زه پرې خفه کېږم د چا پلار مړ شي پرې خفه د چا استاد مړ شي پرې خفه د چا شیخ مړ شي هغه ټول پرې خفه وګوره هر څوک چې دي علما د هرې فرقې سره چې تعلق لري او د هرې طایفې سره چې تعلق لري علما دي د خدای د دین د قرآن د سنت او د حدیثو رهنمایي کوي او خدمت کوي دعا کوي حضرت شیخ صاحب ته چې الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیبوي الله تعالی د قبر خوشحالۍ نصیبوي الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د هغې نه مخکې چې کوم نور علما او شیخان وفات شوي دي هغوی له دې خدای د آخرت خوشحالۍ ورکړي او د هغوی وارثانو له دې خدای پاک صبر ورکړي او الله یې زموږ د امت مسلمه خدای د دې فتنو نه په امن کې وساتي خدای ټول امت مسلمه مسلمان هر ځای کې چې دی مسلمان د مسلمان ورور دی خدای د مسلمانانو په زړونو کې دی الله د مینې او د محبت او د الفت خدای په پیدا کړي او خدای د مسلمانانو وینې محفوظ کړي الله او ټول چې څومره اسلامي ممالک دي خدای ته د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړي چې کوم مردگان وفات دي دا زموږ د داود جان حاجي صاحب لور وفات شوې وه هم غریب ډېر زیات دړمن دی دا دویمه لور وه چې هغه وفات شوه نو دعا ورته وکړئ هغه له کور والا له خدای صبر ورکړي الله دې هغه لور له خدای د آخرت خوشحالۍ نصیبوي خدای د نورو غمونو نه وساتي او تېره جمعه دا زمونږ دغه مسلم حاجي صاحب دي ارور څه نوم هلکه جانثار مونږ خو د دعا هم وکړه زه خو بیمار وم بیا دعا نه م ورلم جانثار هم ډېر خالق و ډېره موده دلته مونږ له منزل هم راته الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي بامبو خیلو صاحب شاه وفات شوی دی او قاسم خیلو کې فیض الله خور وفات شوی ده او میره کې مې یو مړی شوی دی چې څومره دی الله یې ټول وبخي
الله د آخرت خوشاله نصیب کړي یو مرګري راغلی اولاد یې نشته خدای ته ور نارینه اولاد خیرونو د جمع دعا وکړي ستاسو دعا خدای قبلای تاسو په اخلاص سره جمعه ته راغلي او د لری ځای نه راغلي خدای چې د چا بچی نه الله نارینه اولاد ورکړي او کله چا بچی وی لونه وی او زامن نه نو خدای ته ول زامن ورکړي خدایا کله چا په کورونو کې بیمارانی ته ول روغ صحتونه ورکړي خدای رنځونه په خوشاله بدل کدل تری مجلس کې څوک بیمارانی خدای ته ول روغ صحتونه ورکړي خدای موږ د سودونو نه وسات خدای موږ ستا پیغمبر سره جنگ نشو کول خدای د سودونو نه مو سات د حرام خورۍ نه مو سات او خدای د حلال او فراخ روزي موږ لرای خدای زنانا په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او الله د دنیا او د آخرت د فتنو او آفتونو نه په امن او امان کې وسات او د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کې الله د حاسدین او د حسد نه مو سات د شریان او د شر نه مو سات او خدای پاک د ساحرین او سحر نه مو سات د بد نظر او بد نظرو نه مو سات خدای د بچو د غمونو نه مو سات بچیم نیکان او صالحان لوي او زموږ د جمله د ډېر لری زینه دوستان راځي د ډېر لری زینه او په یو خو امید راځي خدای ټول په یو قدم اجرونه ورکړي د ټول دعاګانې قبول کړي او بالخصوص په دې بار ملکونو کې زموږ بعضې دوستان دا زموږ دا بیانونه وري نو هغې ته دعا کوي دا مسافر غریبانان په ډېرو پریشانو کې پراته دي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي ښه روزګارونه ورکړي قرضونه اخلاص کړي او الله ته زموږ نه راضي شي او زموږ اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي برحمتک یا ارحم الراحمین دا امین کور والا بیمار دی دعا وتاو کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي او الله ولا شفا ورکړي فیصل عمر زید دم زامن نشتا الله یې زامن ورکړي د غزګي او ایوب استاد بیمار دی الله دې ولا شفا ورکړي یو طالب دی جبه تتنا رب العالمین دی والله روغ صحت او شفا ورکړي